فصل بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في المفقود. المفقود حي في ماله حتى لا يرث منه أحد، وميت في مال غيره حتى لا يرث من واحد، لا يرث من أحد. مولوی صاحب دې ځنه د مفقود بیان شروع کیږي. لغت کې فقد نه دی، ورک شوی، او اصطلاح کې هغه چاته ویل کیږي چې ورک وي او د مرګ او د ژوند په دی نه لګي. بعضې خلک یې تعریف کوي چېرته دی د هغه ځای پته نه لګي. دا صحیح نه ده. یو سړی ورک دی او د هغه د مرګ او د ژوند بالکل پته نه لګي. غائب لم يدرى اثره اي خبره فلا يدرى حياته وموته. به دې کې مسلې دي، آسان دی ښه. نو که یو سړی دغه شان ورک دی، دغه د مرګ او د ژوند پته نه لګي، نو دا به په مال د غیر کې مړ حسابو. معنی دا ده که څوک مړه کېدل او دا ته وارث جوړو، دته به میراث نه ورکو. او البته د حصہ به موقوف کو اخره کې برال راشي. فی الحال به د باقاعده میراث نه ورکو. او وجه دا ده چې د ژوند دا په استصحاب الحال ثابت دی. مخکې ژوند دی موږ وسم ژوند دی، او استصحاب الحال مبارک صاحب د هدايه فرمایي چې دا دافع د حق غیر دفقی د حق نه، او جالب نه دی چې د حق راکاږي. د قوت به کې نشته، استدعاء الحال د قوي دلیل نه دی. نو که اوس د میراث خلک وړي، نو هغې له دافع دی، میراث به نه تقسیمو. او دا چې د خلکو نه میراث راکاږي، ورور یې مړ دی، پلار یې مړ دی، خپل حصه دې راکاږي، دا هم نشي کولی. ورسېدلی بي نو موږ ویلي که نه الاصل ابقاء ما کان على ما کان. بس مخکې ژوند دی، اوس هم ژوند دی، داسې به فرض کړو. دا شان بل هم وه، ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل مزيل. ورته وګورئ، ناوله مسله دا ده المفقود حي في ماله. خپل مال کې به ژوندی حسابېږي حتی لا يرث منه احد، څوک به د میراث نه وړي. ومیت في مال غیره، او د غیر په مال کې به مړ حسابېږي حتی لا يرث من احد، د چا نه به میراث نه وړي. نو څه به کوو؟ ويوقف ماله، مال د دې حساب موقوف کو، او د کم خپل د کم وارث نه حصہ رسی به موقوف کو، او د کم خپل مال دی به موقوف کو. حتی یصح موت او تمضي عليه المده، یا ثابت شي چې مړ دی او یا په خپل موده د بیانو بیغتی رشي، به هم د مرګ فیصله کیږي، مال به هم تقسیمیږي، او د بل وارث نه چې کوم حصہ د موقوف وا او خپل ورثه ته واپس ملاويږي. مسئله جوړو کا. وسوال دا دی چې څومره زمانه ده چې هغې کې به فیصله وشي چې هلکه مفقود وس مړ حساب شو، مال یې تقسیموي. دغه شان ښځې د مخکې به بل چا سره نکاح کوي، اهمه مسله ده. نو په دې کې روایات چې دي دا مختلف دي. ظاهر روایت کې مسله دا ده اذا لم يبق احد من اقرانه حكم بموته. دا ظاهر روایت دی چې کله د همزولي خلق دا مړ شي، باقی پاتې نشي، بس موږ به فیصله وکړو دا مړ دی، نو اوس به خپل احکام جاری کو، د مرګ والا احکام به جاری کو. به دغه موده څومره ده؟ ندی کې روایت مختلف دي. حسن بن زیاد رحم الله امام صاحب نے روایت کړي دغه موده 120 کال عمر دی. د عمر چې 120 کال ته ورسیږي، مجموع عمر پیدایش نه، نو فیصله به وشي چې بس دا مړ دی، مالی تقسیم کوي، او ښځې مخکې نکاح کولی شي.
خجی امام محمد رحم الله نے 110 کا نقل دی. دوا امام ابو یوسف رحم الله نے 105 کا نقل دی. نور روایتونه بکی دي او څلورم کتاب ول ذکر کړي 90 کال عمر دی چې د 90 کال تیر شي د ورکوالي نه پس نه مجموعي د 90 کال عمر ورسي موږ به فرض کو دا سړی مړ دی او بده باندې فتوا هم د 90 کال والا باندې د احنافو تاسو په شوي او تو ګوره واختلف الروايات في تلك المده او روایت مختلف دي په دغه موده کې. ففي ظاهر الروايه ظاهر الروايات کې دا د چنو اذا لم يبقى احد من اقرانه کله چې باقی نه وي یو قسم د باقرانو کې حکم به موته په مرګ به فیصله وشي. ور الحسن او امام حسن روایت کړي د حسن بن زیاد عن ابي حنیفه رحمه الله تعالی امام صاحب رحمه الله نا ان تلك المده تغمد چې دا 120 سنه دا به 120 کال وی من یوم ولد فيه المفقود دا وخت کم هغه ورځ نه کوم ورځ چې مفقود پیدا شوی. وقال محمد رحمه الله تعالى 110 سنين 110. وقال ابو يوسف رحمه الله تعالى 105 سنين 105 کالا. وقال بعضهم 90 سنه بعضی وی 90 کال دی وعليه الفتوى بدی فتوا دا او پنځم راي مشتري پنځم هغه دا چې کوم امام او قاضي دی هغه خپل اجتهاد به د مرګ فیصله کوي. کوم موده دا سراله چې قاضي ته اندازه ولګیدل چې وس مړ دی بس د مرګ ولا احکام بجاری کی. وقال بعضهم مال المفقود موقوف الى اجتهاد الامام دا د امام اجتهاد ته دا خبر واړو او تاسو ورسېدلې دا کوم مسله من ذکر کړله دا په حق د مال کې د مرګ مسله ده. یو بل مسله د راضیه برمخ کې کو په حق د خزه د مفقود د خزه کې شخصه به کل نکاح کوي نو د خزه مبارک مزمن د حناف هم د غرای ده چې کله د اقران ملشي نه بس خزه مخ کې نکاح کولې شي او مفتبی رای موافق 90 کال چې کله تیر شي د پیدایش نه نبی سلام وشي دا مړ شو خزه مخ کې نکاح کولې شي تبه چې لکه دغه وخت خزه به بډای نو وای موږ نکاح خبره کو حکم به جنس معنی لګي جنس معنی کې لري ځوان می دا چې کله د اور کېدل وغه مثلا 85 کال عمر یې نکاح کړي وخه رسلو کالو اورک شو 15 کال تیر شنو 15 کالو خزه د خزوانه ده. ورحل زمنګ د حناف متأخرین فتوا وس د امام مالک رحم الله په قول باندې ده. د امام مالک رحم الله قول خلاصه ده تاسو متوجي شي کده خزه صبر کولې شي ډیر ولا خزه صبر دی وکي بلکې زمنګ احناف چې دغه پر رائے فتوا لګو نو اول دا وایو کده خزه صبر کولې شي نن نفقي بندوبسي وی او خپل عفت باندې اعتماد وی چې ګناه رانه نه کیږي صبر کولای شمه نو صبر دی کوي همدغه عمر چې کله راورسېدل وځي به حکم د مرګ د خاون وشي او کبه هم صبر نشي کولای نو متوجي شي به طریقه کار دا د خزه بلاله شي قاضي سبلا دا په غزه کې چلته اسلامي حکومت وی قاضي مقرر وي او کوم ځای کې اسلامي حکومت نشته یشتره قاضي اسلامي نه دی مقرر مال د مسلمانانو جماعت لورزي پنجایت چورته وي جرګه هغه خپل شرایط دي راځي دغه جرګي شرایط وي چې هغه له ورزي پدې کې اول شرط دی چې دغه جماعت ارکان به کم از کم درې وي کم ځای کې اسلامي حکومت نشته یشتره شری قاضي نشته چې شریف فیصله وکي نو به بعد د خزه جماعت المسلمین لورزي شرط بګدا د کم از کم درې کسان به وي دغه جرګه دویم شرط بګدا د چې درې وړه به عادلان وي
او دریم شرط پکې دا دی چې درې واړه به عالمان وي یا به پکې یو داسې عالم وي چې په دې مسایلو باندې پوهېږي خصوصا د شهادت او د قضا په مسایلو باندې پوهېږي او څلورم شرط ولدا دی به چې کله نکاح فسخ کوي د ټولو اتفاق وي داسې نه چې یو مني یو نه او پنځم شرط ولدا دی چې دی لکم ټیم ورکوي د خاوند د تلاش کولو نو بده کې د خځې کوم خرچه د خځه خپل به برداشت کوي او که عاجز شي نو به حکومت به ول برداشت کوي کنو جماعت المسلمین به ول څه طریقه کوي په دې باندې پوه شئ بهر حال واپس خپل زوړ ځای ته لاړ شي دا خځه به شریع قاضي له ورشي او کاغه نو اسلامی حکومت نو وو قاضي پکې نو جماعت المسلمین له ورشي او جماعت المسلمین ته به خپل فیصله یا قاضي ته به مسله وړاندې کی چې خاوند مې ورک دی پته نه لګي توجه ده کنه دې ځنه خبره شروع ده نو قاضي به د دین شهادت طلب کی بده خبره چې استا خاونو نکاح کې دیو دا یو شهادت دی لبدا گواهان راولي گواهانو د باردانه د ضروری چې هغه د دې په نکاح کې موجودو صرف تسامح اوریدلم کافی دی هغه موږ اوریدلو د سې چې دای غزا واغې خوانو بس دام کافی ده گواہی به ورکی به داغه نه بس به دا خزه د خزي ته وې تم تلاش کوه بلکې د دې اقربا وتا او قاضي یا جماعت المسلمین بخپلم بقره تلاش شروع کی او ته وی څلور کاله پس راشه نو کمزه کې چې غالب ګمان یل ته باقاعده څوکولي کې قاضي دی او که غالب ګمان نه خدمت ولي کې دغه شان سره ورک دی جدید طور کم طریقې د تلاش ته دی وکي موبایل خبرونه وغیرہ څلور کاله بس څلور کالو کې دا سړی خاون پیدا نشو بس په قاضي دراشي کې جماعت المسلمین یې غول براشي به فیصله دایر کی کوم مسئله د دایر به کی قاضي به به گواهان طلب کی گواهان راول چې خاون نه پیدا شوه اولی بنکاح طلب کړي اوس به پیدا شوه نه دي چې گواهان گواہی کی تر اوسه نه پیدا نو وسبه دی وخت قاضي یا جماعت المسلمین د بنکاح فسخ کی جرګه بولې نکاح فسخ کی طریقه به دا وی چې بس او به ایمانی کا فسخ کلستا یا به د خاوند نائب جوړ شو طلاق به ورکی یا به خزه ته وی ته اختیار دی ځان له طلاق ورکا اب ځان له طلاق ورکی د قاضي یا جماعت المسلمین بین د دې دا طلاق نافذ کی به څلور میاشتې ولس ورځې د خاوند د مرګ عدت تیر کی پوهیږي به نغې نه بس به مخکې نکاح کوي کولای شي یاد ساتي دا کم څلور کاله من یاد کړه دا هغه څلور کاله دي چې کله قاضي لراغلی غینه پس مخکې څومره وخت تیر شوی غل به اعتبار نه ورکوم ویږي بده دا صورت څلور کاله ولا صورت الو چې د خزي د نفقي وندوبسو او خپل عفت خپل غیرت مانی نه یریدله دسی به وایو پزان من یقین و زنا رانه نکی بس خبره ختمه پوه شلې به اوس که دسی وا چنان نفقی غمی کېدلو خو بدی ریدل زنا برانه وشي نبی بوله یو کال ټیم ورکی څلور کال د ضرورت نشته حتی چې بدی کې دام جایز د قاضي کولای شي چې کم مخ کې ټیم تیر شوی د قاضي تر تک د قراتلو پوری دم دې کی حساب کی او که خزانه داسي و چې هغه بالکل نن نفقي غم نه کېدل چې بندوبست نه کو نه خپل پیسې وینه چې بندوبست کو نه دغه مفقود مال موجودو نو په دې صورت کې کم از کم ټیم مل ورکول شي یو مېش پته وی قاضي له براشي جماعت المسلمین لا ورته وی تیم تلاش کوو موږ هم تلاش کوو یو مېش ټیم به یو مېش پس به دوباره راشي به نکاح ختم کی طریقې کار به غزول وي
په دې پوه شولې خبر حل دیکھه چې نکاح ختم شولا او څلور مې شله سوزیده تیر کو مخکې نکاح وکړه دویم خاون سره بس هغه سره اوسېدله بچیم ته وشو یعنی دې شي هغه زوړ خاون اوس دغه ژوندې واپس رالی اوس کوم احکام جاری کېږي نو هغې ته وکېدی اول حکم دا دی چې دا ښځه به زوړ خاون ته میلاویږي پوه شولې بیا دویم حکم دا دی اچھا جی اول حکم دا دی دا ښځه به زوړ خاون ته میلاویږي او نکاح ته هم ضرورت نه زړه نکاح هم کافي ده دویم دا دی چې کچری دی دویم خاون خلوت صحیحه کړي یا دخول کړي نو باقاعده به مهر کامل ورکی کني نه به وته نصف مهر ورکی اچھا جی به ووري کچری خلوت صحیحه شوی یا دخول شوی د خزې ته به پورا مهر ملاو شي عدت به هم واجب عدت به تیری د دې دویمې نکاح دپاره ښه درې حیضه او کچری خلوت نه شوی دخول نه شوی نو به بنا عدت شته د دویمې نکاح او نو ورله مهر شته لکه زمونږ د فقه قاعده ده چې کله نکاح د ښځې په وجه ماته شي او دخول خلوت نه شوی نو به نصف مهر هم نه میلاویږي درېمه مسله د عدت چې تیری د اول خاوند سره تیری ور سره جمع پکې نه کوي او څلورمه مسله دویم خاوند سره چې کله په نکاح کې و بچی شوی او یا عدت تیرولو دخول شو عدت تیرولو د عدت په دوران کې بچی وشو دا به د دویم خاوند وي خزه دا اول خاوند د بچی به د دویم وي تاسو پوه شولې مزغه مسلې وي دا بارانه وي مخکې راځي خپل مقصدی مسلې لا موقوف مبارک د مال مسله د مال مسله کې زمونږ د حناف مسله هم دا زړه په زړه د چمال به 90 کال عمر ته چې کله د عمر ورسیږي هغه نه بس به مال تقسیمو رسې بدی اگر که زمونږ ځین متأخرین مال بارک هم دا فیصله لیکلې ده ځکه مال او بالخصوص چې کله مال خرابېدل ویره وا ضایع کېدل ویره وا بس څنګه چې نکاح ولا ختمو څټم مرګ فرض کونو بس مال به تقسیم کو پوهیږي بدی برحال وی وموقوف الحكم في حق غيره ده حکم به موقوف په حق د غیر کې حتی يوقف نصيبه من مال مورثه موقوف الحكم به په حق د غیر کې بل څوک وفات شو نور ورثیم دي او دا مفقود هم وارث ته توجه جي نو د دې حساب موقوف کو څنګه چې حمل لمن موقوف کولا نو حتی يوقف تر دې چې موقوف کولې به شي سدد من مال مورثه د مورث مال نه څوک چې وفات شوی دی کما فی الحمل نو به کوم مدته تیر شو لږه او دار پیدا نشو د دوه کار به وکړو یو د خپل کم مال له به تقسیم کو ورسو باندې پوه شولې او کله چې به سره د مرګ وش ولدي وخت کې چې کوم ورسه ژوندۍ دي د غلبه اعتبار یاد بساتې ښه دیمه کله چې د مرګ به سره وش ولده د مال کم د نور ورسو مبارک د نور ورسونه مورثین نه موقوف شوی هغه به ورسو ته ورکو کله چې د مرګ په سره وش ولا یو بد د مرګ مال تقسیم کو خپل مال او دیم در بار چې کوم مال موقوف شوی د وارث په حیثیت باندې هغه نور ورثه ته ورکو فاذا مزت المده قال چې مدته رشي فماله لورثته د خپل مال به ورثه ته ملاو شي الموجودين عند الحكم بموته ګورین دا خبره وکړه کوم چې موجود وي په وخت د مرګ د فیصله وما كان موقوفا او كم مال چې د موقوف شوی ول اجله د پاره يرد الى وارث مورثه دا مورث چې کوم وارث سره د سر شریک هغه ته واپس شي الذي وقف ماله داغه
الذي اغا وارث یادوما وقف مالو چې دغه مال موقوف شوی لګم ورکړو زیتی پاتیو نو د دې مفقود د بارم موقوف کړو والاصل في تصحيح مسائل المفقود اصل بتسيد مسائل المفقود کی اغداد ان تصحح المساله تب مساله جوړ کی على تقدير حياته یو پر به مفقود ژوندې فرض کی ثم تصحح به تسيو کی على تقدير وفاته مل به فرض کی او باقي العمل چې کوم ما ذکرنا في الحمل کوم چې حمل کې کړه غشان عمل به کو ته ګوري انتهي آسان دیکھا یو پر به ژوندې فرض کو تاسو ګورئ کاری مثلا یو خزه وفات شوله دغه نه زوج پاتې دي او دغه خزي یو خور پاتې ده دوا او یو ورور پاتې ده چې د مفقود دی نو مفقود خور مړه ده د سی فرض کا او دې کې مفقود حي دی راځي د دې مسله حل کو اولاد نشته زوج ته نسب او دا نو ټول عصبه دي لکه دا د مفقود ورور بوج عصبه شو مسله اولا جوړه شو له دونه ایک دته ایک دیوتا او دی څو کسان دي ایک او ایک او دو مفقود خو مذکر دي 4 دي ایک او 4 کې نسبت تباین دي 4 دونی 8 اصل 8 تلاړه اوس به 4 دل ورکو او ایک او دو بدل ورکو پوه شولې به بل مسله جوړه کو زوج مفقود بدلته مرده زوج اولاد نشته نسب او اخت دو راغلي دي 2 اختين دي د سلطان پیږي به مسله چینه جوړه شو لګن 3 دته او 4 دی تا ناول بګي و شو مسله 7 تلاړه اوچت کا تاسو پیږي کنه تل کته کله صبر اوس به دوړو مسلو منځ کې نسبت وګورو 7 وټ کې څه نسبت دی دا 7 نه هغه 8 نه ده تباین نسبت دی کنه تباین په نسبت کې به یو مسله بل کې ضرب کو 7 ضرب 8 56 به جوړ شي خالي بګیره 56 مجموعه مسله څه شوله کله کې غټولې کو ورسېدلې حجي به چې کله برانو لې ورکو لاندینی کوم مسله ده تباین صورت ده کنه کول کې بازار ورکو او لاندینو چې ورکو دغه مسلې کې بازار ورکو نو برانی 4 دې 7 کې بازار ورکو 28 صدقم او صدقم اسد دونی 14 اولاندینو له چی څور کوم دی کی فی کس دو ملاو شوی وکا دی کی 8 کې به ور کوم 24 ادلم 16 چته کا تاسو ورسېدلې اوس راځي ګورو کوم چې کوم ایسه دا به ورکو باقی به مفقود تبریدو نو برکه زوج ته 56 کې 28 مې راوځل ولاندې کې 24 نو دا کم ده نمبر کړو باقی 4 مته موقوف کړم رسې به
او بناتو کې لاندې ته 16 سلم ملاویدل او برو د څومره 7 ونو برنۍ وبول ورکو کا ستم ورکړ څو موقوف شول نو موقوف شو لك هو شلې بي توجه دي اوس که مفقود ژوند رااله را پیدا شو بس دا مجموعي سبو د ورکو نو 18 اچھا جی دا بوله ورکو 14 لکه دې کې ته میراوي ته لګان 14 مولا ورکړه په دغه صورت کې دغه بن د اخت د دې اخت هم د غزلې سره 7 ورسېدلې به البته په دغه صورت کې زوج ته زید میلاوي د لمن کم ور کړی د نو 4 بو د ورکو بس راسې به دې باندې څنګه دا نو څو 18 14 دل ورکو 4 باندې شو به زوج ورکو دغه 28 برابر شي و برسېدلې او کچری مفقود حکم د مرګ وشو چې مړ دی خبرې را لې به سلام وشو نو به د سکو چې نو باغو د ورکو دی مټاره شي نو باغې د ورکو دی مټاره شي او زوج ته به 24 ورکو ځکه چې کله دغه صورت وي د مرګ والا اچھا دا یو صورت دی نو به زوج ته 24 ملاوي دله ندی ته نو ستل مرګري کو څو بشي 16 بشي 18 نه 16 بشي کنه دلته 16 میلا وشوي دغه نو ست مرګري کو 16 لنډه دا رقم کچري مل شو یا حکم د مرګ ولګېدو د لاندې مسله به دا رقم چې لیکل شوی خبره ختمه ته وګوره ورسېدلې بي بس باندې کا